السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دير محترمو او عزت مندو مشرانو همزولو او کشرانو رونو او ډیرو محترمو درنو او قدرمندو خواتین اسلام، زمون نننې سبق د مثالی اسلامی معاشرې په باره کې دی او ډیر اهم سبق دی. اصل کې معاشرہ او د معاشرې لفظ چې کله راځي د دې سره د اسلامی ویل ضرورت نه لري او د هغې وجه دا ده چې د معاشرې تصور هم په اسلام کې موجود دی. د اسلام نه بغیر چې څومره خلق دی او څومره علاقې او وطنونه دي دا یو رش او ګڼه خو ده، خو دې ته معاشره نه ویلی کېږي. معاشرت کېږي د رشته دارانو او د هغې خلکو په منځ کې چې د هغوی په منځ کې یو بندن او یو کمیټمنټ او یووالی ورپکې
دا یکجهتي او یووالی د اسلامي معاشرې نه بغیر په بله معاشره کې نشته. د اسلام نه بغیر چې څومره معاشرې دي په هغې کې پلار او بچي هم د یو بل نه جدا دي، ښځه او خاوند هم د یو بل نه جدا دي، او جدا په دې معنا باندې دي تاسو چې چا د مغرب معاشره لیدلي، ښځه به ځان له ګټه کوي، مزدوري به کوي، نوکري به کوي، خاوند به ځان له خپله ګټه کوي، پلار به ځان له خپله ګټه کوي، لور به ځان له خپله ګټه کوي، زوی به ځان له خپله ګټه کوي، ورور خپل ذمہوار دی او بل ورور خپل ذمہوار دی. هیڅوک د چا خیرخوا نشته دی، هیڅوک چا سره همدردۍ والا نشته دی. که څوک مړ کېږي نو مړ کېږي به، او که څوک پاتې کېږي نو پاتې کېږي به. که چا ته تکلیف دی نو ځان له دی ورته، که چا باندې خوشحالۍ دي نو د هغه ځان له دي. نه ورسره د ورور څه حصه شته دی، څه شراکت، نه ورسره د پلار شته دی، نه ورسره د مور شته دی، نه د بچي شته دی، نه د ښځې او د خاوند یو بل سره څه شته. او د هغې اثرات زموږ په هغې مسلمانانو وروڼو او خویندو باندې دي کوم چې په یورپ کې اوسېږي. پلار مړ دی او بچی ته پته نشته، نو چرته یو ځل ملاقات له ورغې دا مسلمان بچی خبره کوم، نو دروازه نه کولاویږي، نو چې زور یې وکړو دروازه یې کولاو کړه نو پلار یې مړ پروت دی، څو ورځې شوي دي چې مړ دی. دا د دغې معاشرو اثرات دي چې موږ ورته تهذیب یافته معاشرې وایو، حالانکه د معاشرت تصور هلته نشته. تاسو مونږ په دې مسلمانه معاشره کې اوسېږو، مونږ د دې تصور هم نشو کولی چې داسې کیدی شي. نو د معاشرې لفظ دا د اسلام اصطلاح ده. یو ځای ژوند تېرول او په یو بل باندې حقوق، د مور پلار حقونه تاسو واورېدل، د ورونو حقونه، د خویندو حقونه، د بچو حقونه، د مور پلار حقونه، د رشته دارانو حقونه، د ګاونډیانو حقونه. زموږ په دې ملک کې چې کوم خلک یعنې مسلمانان دي خو د دیو د یورپ ژوند خوښ دی، نو د دې کلو نه تښتي، ځان له جدا داسې ځای کې کور جوړوي چې هلته کې وروڼه، خویندې، رشته داران هېڅوک هم نه وي. په پېښور کې په یو دغه شان بستۍ کې یو رشته دار بل ته وی چې دې ځای کې به کور جوړ کړو، دلته زموږ ورور هم اوسېږي، دغلته مغه د تره زوی هم راغلی دی، دغلته ماماګان هم دي. نو هغه ورته وی چې بیا په کلي کې ولې نه اوسېدی چې دلته یو ځای اوسېږي ورسره. د دې نه خو مونږ راتښتو، د دې معاشرې نه خلک تښتي، ځان له یوازېوالی چې په ګاونډ کې مړی وشي. دا زموږ د پاکستان دننه زموږ د پېښور معاشره کې دا خصوصیات اوس ورو پیدا شو. په ګاونډ کې مړی وشو، د هسپتال نه لاش راوړی شو، د امبولینس هغه د سایرن اوازونه هم راغلل، په دې کور کې جړا فریاد هم وشو. بیا دا امبولینس واپس روان شو، دیر ته یا سوات ته یا بیټاباد ته لاړل، مړی خپل ویوړو، هلته یې ښخ کړو، 3 ورځې غم تیر شو او واپس راغلل، او دا ګاونډي ته خبر نه دی. ډېره موده پس هغه باباجي نه ښکاري، یاره جا خو وفات شوی و که نه. دا که چېرته چا تپوس وکړو که نه، تپوس نشته. دا خو اسلام دی چې د ګاونډي حقونه مقرر کړي دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جبریل راغی او ماته د گاونډي په باره کې تاکید کو، لګیاو چې زه ویرېدم کیدای شي چېرته په میراث کې را سره شریک نه کړي. نو په میراث کې خو را سره شریک نه کو، لیکن حقونه دومره بیان کړل، دومره بیان چې د حد نه زیات. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام ناستو تپوس ترې وکړو، تاسو غلا پیژنئ؟ صحابه ناستو یا رسول الله او پیژنو.
حرام ده او الله حرام کړی ده او تر قیامته پورې حرام ده غلا. نو فرمایل څوک چې بهر د نورو کورونو نه د 10 کورونو نه غلا وکړي، 10 کورونه لوټ کړي، ډاکه واچوي او د خپل ګاونډي د یو کور نه غلا وکړي، دا دواړه برابر دي. د ګاونډي د کور نه غلا کول داسې دي لکه بهر دی د 10 کورونو نه غلا کړی دی او ډاکه دی اچولې ده. او بیا وفرمایل تاسو زنا پیژنئ؟ وی او پیژنو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، حرام ده او الله حرام کړی ده او تر قیامته پورې حرام ده. نو فرمایل څوک چې بهر 10 ځله زنا وکړي او د ګاونډي د زنانه سره یو ځل زنا وکړي، دا دواړه برابر دي. یعنی د ګاونډي سره خیانت دا بهر د 10 ځله خیانت برابر دی. او فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې عجیبه غوندې خبره بار بار فرمایله، والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو. 3 ځله فرمایل زما د په الله قسمی مؤمن نه دی، زما د په الله قسمی مؤمن نه دی، زما د په الله قسمی مؤمن نه دی. خلکو تپوس وکړو من یا رسول الله، اے دا الله پیغمبره څوک مؤمن نه دی چې دومره د الله پیغمبر چې خبره کوي اسې مو وایي مؤمن نه دی، نو مؤمنان په هغې یقین کوي. 3 ځله قسم خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمایي والله لا یؤمن، په الله مې د قسم مؤمن نه دی. نو تپوس چې وشو چې دا څوک، نو فرمایل من لا یأمن جاره بوائقه، د چا ګاونډي چې د هغه د تکلیفونو نه محفوظ نه دی، د چا نه چې ګاونډي خفه دی او ګاونډي ته تنګ دی، دا مؤمن نه دی. اگر که دی مونځ کوي، روژه نیسي، دعوا کوي زه مسلمان یم، نو مسلمان نه دی، مؤمن نه دی. دا د ګاونډي تکلیف منع کړی دی. څوک چې ګاونډي له تکلیف ورکوي مؤمن نه دی. د ګاونډي حیثیت او د ګاونډي د حقوقو خیال ساتل، نو ګاونډي ته هسې روزانه اذیت ورکول، د خپل شور شغب د اذیت او تکلیف ورکول، د هغه لاره تنګول، د هغه په کور کې مشکلات پیدا کول، هر قسم تکلیف د لاس دی او که د ژبې دی، دا منع کړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو عام مسلمان په باره کې وفرمایل چې مسلمان به چاته وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان به هغه څوک وي، حقیقي مسلمان، پوره مسلمان چې د لاس او د ژبې نه بل مسلمان محفوظ پاتې شي. ستا او زما خواهشات، ارمانونه، د زړه شوق دا په داسې لار پوره نشي چې په هغې کې بل مسلمان ته تکلیف ورسي. داسې خبرې د خولې نه ونوځي چې په هغې کې بل مسلمان ته تکلیف وي. مونږ همیشه اورونې کوو، دردونه ورکوو، زمونږ ژبه دردونه تقسیموي، زمونږ لاسونه دردونه تقسیموي، او مونږ فخر کوو په دې باندې. نارینم فخر کوي او زنانم فخر کوي. نن مې داسې خبرې وکړې یاد به ساتي. په مجلس کې نور خلک پوه نه شو، خو دی ښه پوه شو، خبرې مې واورولې. ستا د خبرو نه بل مسلمان ته چې تکلیف ورسید، ستا اسلام نشته، مسلمانی نامکمل ده او دا مسلمانی الله ته قبوله نه ده. د امام زین العابدین چې خپل نوم علی ابن حسین، د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په زامنو کې په کربلا کې د خپل بیماری په وجه چې د شریک هلته په جنگ کې نو دی ژوندی پاتې شوی. علی ابن حسین نوم دی، امام زین العابدین په نوم باندې مشهور دی. علماء لیکلي دي چې په قریشیانو کې، یعنی په اهل قریش کې
د دومره نیک پارسا بزرگ عبادت گزار او لوی فقیه او عالم بل نه پاتې شوی، بل نه دی لیدی شوی. د خپل تره د زوی سره څه مسله به وه، څه خبرې، څه اختلاف به و. د یو ځل هغه د خپلو ملګرو سره د کور ته راغی، خپل څه کسان ورسره وو او دی په جومات کې ناست و او څه خپل ملګري ورسره وو. نو هغه چې راغی نو ده ته چونکې ښه تیار راغلی و، د ده سره څه مخالفت به و، غصه به یې ووته. نو بدې ردې ورته ویل شروع کړه او چې څه په خوله ورتله نو هغې ورته وویل او دی ورته خاموش ناست و. امام زین العابدین رحمه الله خاموش ناست دی. دې ملګرو وی چې دی خواړو جواب نه ورکوي نو هغه هم خاموش دي. د خپل زړه چې ټول تش کو چې څه یې ویل غوښته، زړه یې پوره یخ شو، نو واپس لاړ، د جواب ورنه کړو. نو دی چې کله ماښام شو، تیاره شوه، نو یوازې روان شو او د هغه کور ته لاړ، دروازه یې وټکوله. نو هغه بهر راووته. چې بهر راووته نو د سلام وکړو. هغه حیران شو چې دی خو ما خو د ده سمه بېعزتي کړې ده. نو دی ورته وایي امام زین العابدین رحمه الله، تاسو اندازه واخلئ که نه. دی ورته وایي چې دا نن چې ته راغلی وې او ما زما په باره کې تا څه ویلي دي، نو که دا تا ټیک ویلي نو الله دې ما ته بخښنه وکړي، الله دې ما معاف کړي، او که دا تا غلط ویلي نو الله دې تا معاف کړي. السلام علیکم لاړم. هغه پسې د دې خبرې دومره اثر وشو چې هغه د ده د تره زوی چې مخالف دی او بدې ردې ورته ویلې وې، دی مخکې روان دی او هغه پسې وروسته روان دی او په چغو چغو جاړي پسې او د خپلې غلطۍ معافي غواړي چې زه آینده دپاره معافي غواړم. ده ورته وایي نه، ته ټیک وې، تا چې څه ویلي تا دپاره حلال دي، جایز دي تا دپاره. دا د متقیانو رویه ده. د کنزلو په جواب کې کنزل خو نوره ګندګي پیدا کوي، د بدو په جواب کې بد دا خو نوره خرابي پیدا کوي. یوه ګندګي په بله ګندګۍ نه صفا کیږي، ګندګي به په صفایۍ باندې په پاک شي صفا کې. ځکه قرآن کریم فرمایل ولا تستوي الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خو بد برابر ندی. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. خبره او بد خبره، خروی او بد رویه، خ اخلاق او بد اخلاق دا برابر ندی. ادفع بالتي هي احسن. د خلقو بد په ښه طریقه باندې دفع کا. ادفع بالتي هي احسن. دین خپله پته ولګېده په معاشره کې چې څوک بد کارونه کوي نو د بدو سره بد کول دا هیڅ طریقه نه ده. ځکه یو بد شوي دي او تم بد وکې نو بد دو شو، نو چې هغه بل وکړه نو درې شو او څلور کېږي به او اته کېږي به او لس کېږي به او دا به کمیږي نه. د دې علاج څه دی؟ د دې علاج ښه رویه ده. د بدو په جواب کې ښه کول دا علاج دی. په دې باندې بد ختمیږي. خرابې او ګندګي چې صفا کېږي نو هغه په پاکۍ باندې صفا کېږي، په ګندګۍ نه صفا کېږي، په ګندګۍ باندې نور زیاتېږي. تا ته چا کنزل وکړه او تم ورته کنزل وکړې نو کنزل خو ډبل شو که نه. دا علاج نه دی. د بدو په جواب کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده.
چالم جواب نه دی ورکړی د بدو جواب په بد باندې نه دی ورکړی بلکې همیشه د بدو جواب په نیکۍ باندې او په ښه خبره باندې ورکړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ژوند دا نمونه ده لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه دا ستاسو لپاره بهترینه نمونه ده ښایسته نمونه ده دین نمونې مونږ ته هدایات څه پرېښي دي ان اصل من قطعنی واعفو عمن ظلمنی واعطی من حرمنی فرمای زما طریقه څه ده دا خو زمونږ طریقې دي که نه د خلکو څوک ماله یو ګزار راکوي زه به لس ګزاره ورکومه پښتانه متل کوي وایي ته زما ور مه وهه په ګوته زه به ستا ور نه وهم په لته یعنې ته چې ګوته باندې زما ور وهې زه به ستا ور بیا په لته وهمه خو د الله پیغمبر څه فرمایي زما طریقه دا ده چې څوک ما د ځان نه کټ کي زه ځان سره یو ځای کړم څوک زما رشته پرېږدي نو زه یې فوراً ځان سره واپس یو ځای کړم او څوک چې ما محروم کی نو زه وله ورکم او څوک چې ما سره ظلم وکړي نو زه یې معاف کړم دا زما طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند خپلول دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق هغه دا قرآن د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه چا تپوس وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق سو اخلاق ناغي ورته وی ته قرآن لولې هغه یو لولم وی دقه وکنه کان خلقه القرآن د رسول الله اخلاق همدا قرآن او بیا ورته د سوره المؤمنون د ړومبني لس آیتونه ولوستل کامیاب مومنان هغه دي چې په منځونو کې خشوع اختیاروي د لغو او د عبث کارونو نه ځان ساتي او د تزکیې عمل کوي مسلسل د بدکارۍ نه ځان ساتي د امانتونو خیال ساتي پوره واپس کوي او وعدې پوره کوي او د منځونو حفاظت کوي او بیا فرمایل دقه شانتې و رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي قرآن کریم او بیا خصوصا سوره حجرات د مثالی اسلامی معاشرې خد و خال بیان کړي دي په دې کې به مؤمنان د یو بل سره څنګه اوسیږي نو فرمایل ګوره ړومبنی کار ستاسو دا دی چې مؤمنان یو ځای ژوند تېروي نو کله کله څه معمولي خبرې څه قار غصه څه اختلاف څه جنگ جګړه راځي انسانان دي فطري خبرې دي په څه خبره سړی غصه کېږي خفه کېږي زنانو کې خصوصا زنانه په کور کې دننه ګاونډ کې عموما زنانه یو بل سره یو ځای معاملات د هغوی سړی خو بهري نو د دیو ډېر معاملات راځي نو ستاسو کار اصلاح کول دي نو فرمایل وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کچرته د مؤمنانو یو دوه ډلې په خپل منځ کې اختلاف وکړي جګړه شروع شي نو تاسو به څه کوئ ستاسو کار به د جنګونو تیزول نه وي د جګړو تیزول به نه وي شرارتونه کول او یو بل ته داسې اکساهټونه او داسې خبرې کول چې جنگ نور تیز شي دا ستاسو کار نه دی مؤمنانو ستاسو کار څه دی تاسو به جنگ ختموئ تاسو به اصلاح کوئ فاصلحوا بینهما دا ټولو مؤمنانو ته نارینه او زنانو ته د نن دا یو هدایت قرآن کریم مونږ ته راکو فاصلحوا بینهما
چې تاسو کې کلم د چا په منځ کې څه اختلاف راغی جګړه راغله نو زر زر به راپاسئ او دا جګړه به ختموئ. نو د جنگونو تیزول د شیطان کار دی، هغه تیزول غواړي. تاسو به جنگونه ختموئ، جګړې به ختموئ، اختلاف به ختموئ. ځکه اختلاف د الله نه دی خوښ، اختلاف د الله نه دی خوښ، جګړې د الله نه دی خوښې. د مؤمنانو ورورولي د الله خوښه ده او د هغې خلکو عبادت الله نه قبلوي چې کوم په خپل منځ کې ورورولي خپله ختمه کړي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. حسد به نه کوئ د یو بل سره، بغض به نه کوئ، یو بل ته به شا کوئ نه. تر دې پورې یو روایت کې دا راغلی چې تاسو به د دې دشمنۍ او د خفګان د پیدا کېدو دپاره څه بعضې هدایات هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورکړه. کم څوک چې سودا کوي او ځان له د یو کس سره خپل بحث شروع کړی دی نو بولی به نه کوئ. هلته موږ ته بولی وایو که نه چې ته د بل نه زیات ریټ وښیې. ولا تناجشو، د بل په نرخ باندې راځي او د هغه نه ډېر نرخ وی چې هغې یې وانلي او ته یې والې، دا حرام کړل. دا د مؤمنانو د ورورولۍ خلاف خبره ده. کم څوک چې د رشتې دپاره چا کله تلی او تپوس یې کړی، دې ته په عربي کې خطبه علی الخطبه، چې هغه تپوس کړی دی د یو زنانه په یو ځای کې د رشتې، تا ته پته ولګېده نو منډه وهي چې زه دې مخکې شمه، دا کار مه کوئ. د دې نه بل مؤمن ته تکلیف رسی او تاسو تکلیف رسونکي به نه جوړېږئ، نه په خپلو خبرو او نه په خپلو لاسونو. نو تاسو به خپل منځ کې د یو بل خیرخوا جوړېږئ، بدخوا به نه جوړېږئ. او کم څوک چې خیرخوا جوړ شي د دې خیرخواهۍ په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي، او دا حدیث د ډېر مشهور حدیث دی، زموږ ماشومانو بچو ته هم یادي. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. په تاسو کې تر هغې وخته پورې یو کس مؤمن نشي جوړېدی تر څو پورې چې د خپل ورور دپاره هغه څه خوښ کړي نه وي کوم چې د ځان دپاره خوښوي. ځان له څه خوښی د خپل ورور دپاره به هم دقه خوښی. دا د حقونو چې کوم جنگ رواني که نه او خلق راپاسی وی حقوق مانگے نہیں جاتے حقوق چینے جاتے ہیں. د اسلامی معاشرے خصوصیت دا دے چې دلته نه حقوق مانگے جاتے ہیں اور نہ چینے جاتے ہیں، دلته خو حقوق دیے جاتے ہیں. دلته حقونه خلق ورکوي یو بل ته. تاسو وګورئ که نه خوند په کومه خبره کې دی. یو معامله داسې ده د دوو کسانو منځ کې چې یو وایي دا زما دی او بل وایي دا زما دی، نو جګړه ده. او بله معامله داسې ده یو وایي دا ستا دی او بل وایي نه دا ستا دی. اسلام دا تعلیم را کړی دی. تاسو پردي حقونه ورکئ خلکو ته. خپل حق تر ځان سره ساتلی شي، ته ویلی شي، دعوا کولی شي. او که په دې معاشره کې هر څوک، هر مؤمن او هره مؤمنه، هر سړی او هره ښځه بل ته خپل حق ورکي او په خپله خپل حق واخلي، جګړې به ټولې ختمې شي. جګړې ځکه دي چې په مونږ کې څه خلک د بل د مال د خوړلو اراده وکړي، د بل د ځمکې د قبضه کولو اراده وکړي، د بل مال د خوړلو اراده وکړي او د ظلم اراده وکړي، نو معاملې خرابې شي. دا زموږ معاملات وی خراب دي که نه، معاملات خراب دي او واقعي خراب دي. دومره زړونه تنګ شوي دي د لږو لږو پیسو لپاره موږ مرګونو ته تیارېږو، موږ یو بل وجنو، په لږه ور ځمکه باندې زموږ قتلونه وشي، ورونه یو بل مړه کي، ورېرونه او تربوران ترونو زامن یو بل مړه کي. دا څه شی دی که هر څوک د خپل حق نه زیات اغستل پریدي او بل ته خپل حق پوره پوره ورکي، نو تا ته به هم ستا حق پوره میلاو شي.
په معاشره کې خو دغه خلک دی که نه دا ټول یو بل ته خپل حق ورکول غواړي نو د چا جګړه پاتې کېدی شي بیا او دا پردی حق چې څوک واخلي او قبضې کړي نو دا حق د هر چا حق چې دی دا د ورور حق دی او که د خور حق دی او عموما د خویندو حقونه موږ ډېر زیات قبضه کړي دي د زنانو چونکې کمزورې طبقه ده او کمزورې نه ده لیکن خویندې په وروڼو باندې کمزورې م وي او خویندې د وروڼو د سره تعلق خرابول هم نه غواړي نو وروڼه ظلم کوي او د هغې مالونه یې قبضه کړي تعلقات به څنګه ښه شي چې تا د خپلې خور حق دی ولې هغې ته پته ده دا زما ځمکه وه یوه مرله وه که دوی وه که لس وه که جریب وه که هر څومره وه دا زما مال دی ده پې قبضه لګولې ده نو تعلقات به څنګه ښه شي ورور ته پته ده دا زما مال ده قبضه کړی ځکه زه کمزوری یم او خان او ملک او وډېرګان چې څومره ډېره ځمکه ورسره ده دومره د ټولو نه زیات دی د ځمکې وږی او د خلکو په ځمکه باندې په زور زبردستۍ قبضې کړي دي نو پردي حقونه چې چا قبضه کړي دي نو معاملات به څنګه ټیک شي حقوق ادا کوي حقونه ادا کوي ځکه د بندګانو چې کوم حقونه دي په موږ باندې او موږ توبه وباسو د خپلو ګناهونو نه نو الله د خپل حقوقو چې څومره کمی شوی دی هغه معاف کړي لیکن د بندګانو حق نه معاف کوي سودخور د سود نه توبه وباسي زه به بیا سود نه اخلم نه به ورکوم سودي کاروبار به نه کوم نو هغې پورې دی نه معاف کېږي چې څو پورې د چا حقونه قبضه کړي او د چا نه مالونه اخیستي دي هغه واپس کړي دی نو د بندګانو حقونه الله نه معاف کوي څو پورې چې بنده په خپله نه یې معاف کړي او داسې زیاتې نه دی دا د بندګانو سره د الله د رحم معامله ده د شفقت او د محبت معامله ده ستا حق به ته معاف کې داسې نه ستا حق به الله معاف کړي زه بس ستا حق ما ختم کو دا په دنیا کې موږ نه خوښوو نو که موږ خپلې وعدې برابر کړي خپل امانتونو خیال هم وساتو او د بل د حقونو خیال هم وساتو د یوې روپۍ پردی مال سړي نه نه یېرېږي ګورې دا یاد ساتئ په وړوکوالي کې هم که چېرته کې چا بل سره زیاتی کړی او څه مال ترې قبضه کړی نه د مغه یاد دی نه یېرېږي دا د نن نه که زموږ د دې درس نه پس لږ ونې مونږ کور ته لاړو غور هم وکړو دې دوران کې د چا حقونه په ما پاتې دي د چا مال مې قبضه کړی دی د چا ځمکه مې قبضه کړې ده او دا نن مونږ د واپسۍ پروګرام جوړ کړو زموږ ټول ژوند ښایسته ژوند جوړیږي دا یاد ساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې حده پورې فرمایي چا چې د چا یوه لویشت ځمکه په زور زبردستۍ قبضه کړه د قیامت په ورځ به د دې ټوله خاوره تر اومې ځمکې پورې راوویستی شي او د ده غاړې ته به واچولی شي طوقه یوم القیامة من 7 ارضین دا حقونه که نن واپس شو تعلقات درست دی او ټیک دي نو فرمایي یو ادب وښوده چې کلم په تاسو کې څوک په جګړه شي نو اصلاح وکړئ او بیا فرمایي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله او که چېرته داسې و چې یوې ډلې پکې دوه وروڼه دي دوه کسان دي مؤمنان دي دوه خاندانونه دي دوه قومونه دي جګړه یې شروع کړه یو پکې زیاتی کوي صلح نه کوي نو چې پته راته ولګېده چې دا پکې زیاتي والا ډله ده نو تاسو د دې مظلوم سره ملګري شئ او دا څوک چې ظلم کوي تجاوز کوي د دې سره جنگ وکئ جنگ مطلب دا دی چې په کومه طریقه د دیو دا جنگ شروع دی همدغسې ته ورسره شه د دې ظالم سره د معاشره بایکاټ وکړي دا د څه لپاره چې دی واپس راشي او د هغې حق ادا کړي ظلم پرېږدي او که معاشره د ظالم ملګري شي نو ظالم ته نور تقویت میلاویږي
په عدالت کې وکیلان د ظالم ملګرتیا شروع کی نو ظاهر خبر دا هغه نورم طاقتور شي، هغه نورم مضبوط شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. څوک چې د ظالم سره روان شو قدمونه ورسره واغسته د دې دپاره چې دا ظالم نورم طاقتور کړي او مضبوطي کړي او دته ښه پته ده چې دا ظالم دی، فقد خرج من الاسلام، دی د اسلام د دایرې نه خارج شو، دی مسلمان نه پاتې کېږي. ځکه مسلمان د مسلمان رور دی، المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه. مسلمان د مسلمان رور دی، نه پې په خپله ظلم کوي او نه بل ظالم ته حواله کوي چې ته پې ظلم وکړه هغه ته حواله کړي. دا د مسلمان شان نه دی. نو چې کله ستاسو د بایکاټ په نتیجه کې تاسو د مظلوم سره ودرېدئ نو ظالم پوه شو چې زما سره خو معاشره ټوله د هغې زه کټ کېږم، نو رجوع یې وکړه، واپس راغی. نو چې واپس راغی نو بیا حکم دی فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل. که د رجوع وکړه ظالم خپل ظلم پرېښود او راغی نو بیا هم تاسو صلح وکئ، خو څنګه په انصاف باندې صلح وکئ. ګورئ فأصلحوا بینهما بالعدل. او بیا ورپسې فرمایي واقسطوا، او قسط وکئ. عدل منصاب ته وایي او قسط منصاب ته ویلی کېږي. قرآن کریم کې چې کله دوه مترادف الفاظ په یو ځای راشي نو معنی جدا جدا یې بیا، او چې کله جدا جدا راشي نو معنی یوی. د علم تفسیر د ماهرینو یو قاعده ده، وی اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. کله چې یو ځای شي نو جدا شي، او چې کله چې یو ځای شي نو جدا شي، او چې کله جدا شي نو یو ځای شي. یعنی چې کله جدا جدا راځي نو د یو بل په معنا راتلی شي. عدل قسط وی او قسط عدل ته وی. لیکن چې کله یو ځای راشي نو په قرآن کریم کې زیاتی الفاظ الله نه دي راوړي، بیا یې معنا جدا جدای. دلته فرمایي په عدل باندې اصلاح وکئ. داسې نه وي، داسې نه وي چې یو طرف ته خو هغه ظالم ظلم کوي، بل طرف ته چې کومه جرګه جوړه شوې ده هغه هم د ظالم ملګرتیا وکړي. نو وایي چې بس زمونږ فیصله ده. زمونږ پرې قبایلي علاقو کې یا کم ځایونو کې چې د جرګه سیسټم دی او خلک په جرګو باندې فیصلې کوي نو ډېره ښه خبره وي، زر فیصله وشي. لیکن کله جرګې والا د ظالم ملګري شي او وایي چې که د جرګې فیصله دې ونه منله نو بیا خو هغوی ته اختیار اخیستی. او کله جرګې والا وایي مونږ له اختیار راکړه، نو وایي بس اختیار والا نه، موږ یو ځای کې په جرګه کې ناستو نو هغه سړي وي چې په سین وړه اختیار به راکوي. نو ما چې په سین وړه اختیار څه ته وایي زه پرې نه پوهېدم. نو هغه وایي چې په سین وړه اختیار دې ته وایي چې په سین دې وړمه اختیار راکړه، یعنې زه چې څه فیصله کوم نو تا دې سین ته ورچم وړم دې ته به چې ټیک ده بس داسې اختیار راکړه. نو هغه دا اختیار خو واخله، ځکه اختیار نه بغیر خو هغوی فیصله نه شي کولی. نو چې اختیار ورله ورکو نو دوی د ظالم په حق کې فیصله وکړه. دا کار به نه کوئ، په انصاف به فیصله کوئ. او بیا فرمایي واقسطو. د قسط او د عدل فرق دا دی چې عدل ویلی کېږي قانوني او عدالتي انصاف ته. جج ناست دی، قاضي ناست دی، وکیلان خبرې کوي، مدعي مدعی خپل دلایل وایي، او جج او قاضي رشوت نه دی اخیستی، طرفداري نه کوي د چا، په حق باندې فیصله کول غواړي. نو د دې دلایلو په رڼا کې فیصله وکړه. نو دی خو د دلایلو د اورېدو نه پس مطمئن شو او دی حق ته ونه رسید نو فیصله خو به ټیکي. فیصله خو ټیک شوه، ختمه شو مسله. په دنیا کې بیا تپوس نه شي کولی ځکه عدالت فیصله وکړه. لیکن کله کله داسي چې قاضي او جج صحیح فیصلې ته ونه رسي، غلطه فیصله وکړي.
ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ګوره زما په فیصله باندې حرام نه حلالیږي چا دپاره کیدای شي په تاسو کې یو سړی داسې راشي ډېره تیزه ژبې دلایل ووایي او زه مطمئن شم دلی ورکمه خو دا یاد ساتئ چې ګوره که ستاسو نه دی نو دا د اور یو ټوکړه ده چې زه یې درکوم نو ځکه حکم وکړو چې عدالت خو دغه فیصله به کوي نو چې څوک فیصله کوي هغه خو د هغې کې خو عدل کیدی شي لیکن تاسو قسط وکئ قسط ته وایي عدالتي انصاف ته عدل وایي او قسط حقیقي انصاف ته وایي چې په حقیقت کې د چا کم حق دی هغه ته هغه میلاو شي نو دا په دې جج او قاضي نه پوهېږي هغه ته دا پته نه لګي کله ورته پته ولګي خو بعضې معاملاتو کې کیدای شي هغه حق ته ونه رسي لیکن ته خو پوهېږي که نه په خپله مدعي خو پوهېږي که نه زما دی که نه دی مدعلې پوهېږي ما باندې دعوه شوې ده غلطه ده که ټیک ده نو قسط د هر انسان ذمهداري ده د هر مسلمان ذمهداري ده د هر نارینه او هر زنانه په قسط باندې قائم شي الله کتاب را لېږلی دی پیغمبران یې را لېږلي څه دپاره لیقوم الناس بالقسط چې خلک په قسط باندې قائم شي یعنی هر سړی هر ښځه په حقیقي عدل باندې او انصاف باندې قائم شي چې صحیح حق دی هغه والي او د بل هغه بل له ورکړي دې ته قسط وایي ځکه د الله په باره کې راځي که نه قائما بالقسط الله او د الله ټول نظام دا په قسط باندې قائم دی حقیقي انصاف باندې ان الله يحب المقسطین یقینا الله حقیقي انصاف کوونکي خوښوي او بیا فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم مؤمنان ټول روډه دي که نه هم د دې سبق اخرنی آیت دی تاسو ټول مونږ د یو نارینه او د یو زنانه نه پیدا کړي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى د یو نارینه یو زنانه نه پیدا یې نو یو بل سره څه خویندې وروڼه یې که نه د یو مور او پلار اولاد خویندې وروڼه یې که نه یو بل سره نو تاسو هم دقه شان وروڼه یې فاصلحوا بین اخویکم د خپلو وروڼو منځ کې اصلاح کوئ جګړې مه زیاتوئ جګړې مه جوړوئ اصلاح کوئ او فرمایي د دین نه ویریږئ واتقوا الله ځان د دین نه بچ کئ یعنې د وراني نه د جګړو جوړولو نه د دشمنۍ پیدا کولو نه د دشمنۍ زیاتولو نه دې نه ځان بچ کئ لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو رحم وشي نو که د الله رحمت غواړئ نو اصلاح وکئ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې شهید شوی و شهادت ډیر عجیبه و دیو شهید کړی مو د ظالمانو د شهادت نه پسې د ده اندامونه پرې کړي وو مسلې کړې وه او بیا یې د مسلې سره هنده راغلې وه او د هغې د ده د سینې شلولې وه او د ده جګر یې بهر را ایستلی و د غصې نه یې پې چک لګولی و دا د حمزه رضی الله تعالی عنہ په میدان احد کې ټوکړې ټوکړې او په وینو رنګ بنګ لاش دا پروت و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تره دې لاش ته ودرېده د سترګو مبارکو د اوښکو یو سیلاب روانو دومره ډیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حمزه ته جړلي وو دومره چاته هم نه دي جړلي خو یو خبره ورته وکړه په دې وخت کې هغه د غور قابله خبره ده ورته وفرمایل تره الله به په تا ضرور رحم کوي الله به په تا ضرور رحم کوي ځکه ته په خپل رشته دارانو کې د خپل رشته دارانو سره د ټولو نه زیات ښه سلوک کوونکی وي چا د رشته دارانو سره ښه سلوک وکړو د الله د رحمت مستحق دی تاسو ګورئ د شهادت اجر په میدان جنگ کې په احد کې د شهادت اجر څومره اوچت دی لیکن د دې نه زیات اجر د رشته دارانو سره د ښه سلوک دی په غزوه بدر کې د غنیمتونو په باره کې څه مسله پیدا شوه وړاندی غزا وه د مخکینۍ طریقې بل شان وې نو اختلاف ونې راغی الله تبارک وتعالی وحی نازله کړه یسألونک عن الانفال
قل الانفال لله والرسول و دیو د دې غنیمتونو تپوس کوي ورته ووایه دا د الله او د الله د رسول دي ستاسو نه دي فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم ستاسو کار دا نه دا د الله دی چې چاله ورکوي به تاسو د الله نه ویریږئ او خپل منځ کې چې کوم تعلقات دي دا ټیک کړئ تاسو خپل تعلقات مه خرابوئ ستاسو تعلق ستاسو مینه محبت دا د ټولو نه زیات قیمتي شی دی د الله په نسبت محبت پیدا کول د محبت پیدا کولو طریقې وښودلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر هغې پورې جنت ته نه شئ تللی چې تر څو پورې د یو بل سره محبت نه یې کړی او محبت به هم څنګه پیدا کیږي فرمایي چل درته ونه ښیم چې محبت پیدا شي فرمایي افشوا السلام بینکم د یو بل سره سلام عام کوي سلام کوئ یو بل ته اجر هم میلاویږي او د سلام په ذریعه محبت پیدا کیږي تاسو د دوه کسانو چېرته ورانئ یو کس جرأت وکړي او دا بل مخې له راشي دی وایي السلام علیکم په دې کې الله خپله یو داسې اثر ایښودی دی چې هغه به فورا مسکې شي خاندي به درته او میلاویږي به در سره سلام عام کوي محبتونه به پیدا شي او چې محبتونه پیدا شو جنت ته به داخل شي نو دا خپل منځ کې ورانې سازې دا څه چې دي که نه دا دشمنۍ بغضونه حسدونه دا په سلام ختمیږي زنانم دا بغضونه ختم کوي دا نفرتونه ختم کوي دا دشمنۍ چې جوړیږي هم د دې وړوکې وړوکې بغض او نفرت نه جوړیږي وروڼه په خپل منځ کې د یو بل سره هسې تو تو مې شروع کي مشران سپینګري دي لیکن په بچو دا ډېر غلط اثر کوي تاسو هسې یو بل سره تعلقات خراب کړه خبرې هم بندې کړې او ستاسو بچي به یو بل وجني بیا او دا د وجلو د تورو د ټوپکو دا کار او دا سوچ ورته چا پرېښودو دا ورته پلارانو پرېښی نو خپلو بچو ته دشمنۍ پرېښودل هېڅ کمال نه دی صبر وکئ برداشت وکئ لیکن بچو ته محبتونه پرېږدئ بچو ته نفرتونه او بغضونه مه پرېږدئ او یو بل معاف کئ اصل خبر یو بل معافي ده د ښځې او د خاوند ورانه راځي نو یو بل معاف کوي که نه پلار او بچي م یو بل معاف کوي او ګورئ دا یو خبره یاد ساتئ آخرت ته خپلې معاملې مه پرېږدئ آخرت ته چې چا معامله پرېښوده تباه و برباد شو د آخرت حساب کتاب دا زموږ د وس خبره نه ده حدیث کې راځي چا سره چې الله په دې مناقشه کې شروع وکړه دا دې ولې کړي او دا دې ولې نه دي کړي نو هلاک شو تباه شو الله دې موږ د دې تباهۍ نه وساتي په دنیا کې معاملې صفا کوي یو بل معاف کوي څه قضیې قصې چې دي دا ټولې صفا کوي چې د شپې وده کېږي ټول خلک معاف کوي زنانه نارینه یو بل زړونه صفا کوي د پاک زړه سره وده شي نو که مرګ هم راشي د پاک زړه سره به ځي په یو بل باندې رحم وکئ د یو بل سره د مهربانۍ سلوک وکئ دا ښه سلوک د مهربانۍ سلوک مینه او د محبت دا به هم جنت ته بیایي او نفرتونو والا زړونه دا چېرته جنت ته نشي تللی نفرت څنګه چې په دنیا کې نفرت دی دا الله هم د دیو نه نفرتي او په آخرت کې هم د دیو د نفرت سره مخامخ وي جهنم ته به ځي بغضونو او حسدونو والا زړه قلب سلیم د ابراهیم علیه السلام صفت الله فرمای چې کله د خپل رب ته د قلب سلیم سره راغی د پاک زړه سره راغی نو د پاکو زړونو سره ژوند تېرول دا په دنیا کې هم ټینشن فری ژوند تېروئ که نه ټینشن نشته دی د نفسیاتي ډاکټرانو مریضان جوړ شوي دي خلک عموما سایکیټري سپیشلیسټ له ځي نو هغه ورسره د هغه سره هم علاج نه وي ځکه د دې خبرو علاج نشته د ډاکټرانو سره علاج شته نه هغه دله بیا د خوب ګولۍ درکوي وایي چې ودی چې دا خبرې نه کوي نو د وده کېده ګولۍ خورې نو بیا شکل پړسېدلی مخ پړسېدلی بدن ټول خراب او صحت خراب د دې علاج نشته د ډاکټرانو سره ته ډاکټر له لاړ شي ډاکټر صاحب زه چې قار شم نو یو غوسه ډېره راځي او بیا کنځلې کومه څه ګولۍ راکړه چې بیا کنځلې نه کومه دا کېږي نه د دې علاج نشته دا د جسماني ډاکټران دلته ناست دي که نه تاسو تپوس وکړئ ډاکټر صاحب د غوسې څه دوایي شته نو هغه به زر د لګزوټینل ګولۍ درکړي دا وخوره چې وده
نو دا خو علاج نه دی که نه، دا خو نور نقصان دی. د کنزلو کولو علاج نشته، په زړه کې دننه بغض او نفرت پروت دی چې دا ختم شي، د دې علاج نشته. او د دا چې په زړه کې دننه موجود دي نو نقصان یې دا دی چې دماغو ته فوراً ټینشن، بلډ پریشر، هائی بلډ پریشر، هارټ اٹیک، شوګر بیماری، د معدې بیماری. د معدې مریض ډاکټر لړ ته چې د معدې سپیشلیسټ ورشي نو چې کوم د معدې مریض دی ډاکټر ورته سوچونه مه کوه، بې ځایه سوچونه خراب کړی، د معدې بیماري هغې لګول ده. دا چې د بدن څومره بیماری دي دا ستاسو زموږ د دې بغضونو او نفرتونو د وجې نه دي. کلاو زړه سره سملی د شپې، د پاک زړه سره د شپې اوده شئ، او چې سملی ټول خلک معاف کوي او که نه نو لاړ شه پسې. دا د امام زین العابدین قصه دې دپاره وکړه، د اوده کېدو نه مخکې مخکې پسې لاړ، معامله یې صفا کړه ورسره. دا بغضونه حسدونه ختم کوي، خصوصا په کورونو کې دننه د زنانو د خویندو د یو بل د رشته دارانو، دا ټول هر څه ختم کوي چې خوب هم وکړئ په قلاره او د آرام ژوند هم تېر کړی شي. دا ځکه د الله رحمت متوجه شي. او چې کله بغضونه او حسدونه په کوم کور کې، دې کور ته د الله غضب او قهر متوجي. او چې قهر متوجي نو شیطانانو ته لارې کولاوي، د رحمت د فرشتو بندش راشي، هغه بندي شي. نو شیطانان، قهر او غضب او دا ټول هر څه چې شیطان یو ځل را ننوتو نو د شیطان ټولې ګندګۍ بیا راځي. تاسو کور ته یو جادوګر را نه باسئ که نه، اکثر د زنانه وایي جادوګر راولئ زموږ جادو ختم کړي. جادو په جادو نه ختمیږي. د جادوګر یو راغلی یا چېرته یا به و یا به نه، ستا شک دی، تا بل ګنده راوستو. څوک چې جادو کوي او په جادو باندې عمل کوي او د جادوګر تصدیق کوي، دته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مسلمان نه دی، دا مؤمن نه دی، د ده نه ایمان ختم شوی دی، دا ګنده ترین انسان دی. نو یو ګندګي خاص ستا شکو نو تا پسې ښه یقیني ګندګي کور ته راننیسته، نو یو دی راوسته، نو په هغې دې تسلي ونه شوه، ځکه ستا خاصې وهم دی که نه، نو بیا دې پسې بله ګندګي راوسته، هغه پلانی ماهر دی. دا چې څومره عاملان دوی ځان ته وایي دا ټول کاروباریان دي او دا د معاشرې دشمنان دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې جادوګر له ورغی او د هغه د خبرو تصدیق یې وکړو دا کافر شو، مسلمان نه پاتې کېږي. نو څوک چې د جادو کاروبار کوي په خپله دا د معاشرې د ټولو نه لوی دشمن دی. نو یو دشمن هم کور ته د الله راوسته نو بیا هم پسې بل راوستو، نو کور دې د ګندګو نه ډک کو. شیطان هم دقه غواړي چې دا سلسله شروع شي. کور ته صفایي راولئ، کور کې د قرآن تلاوت شروع کوي، منځونه شروع کوي، عبادتونه شروع کوي، ذکر و اذکار شروع کوي چې ګندګي د کوره وځي. دا وباسئ د کورونو نه، نو الله به در باندې رحم وکړي. او بیا فرمایي د دې را روان آیتونو تاسو خلاصه واورئ. حدیث کې راله که نه چې تاسو در هغه وخته پورې څوک مؤمن نشي جوړېدی چې تر څو یې د خپل رور دپاره هغه څه خوښ کړي نه چې کوم د ځان دپاره خوښوي. نو ګورئ فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. په یو بل پورې به ټوکې خنداګانې نه کوئ، مسخرې به نه کوئ. ولې دا ته چې په چا پورې مسخرې کوې که نه څه پته لګي د الله په نزد ستا نه دی بهتري، نو بیا به څه کوې. او بل ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، او ښځې به په ښځو پورې ټوکې نه کوي. څه پته لګي دا په کومو ښځو پورې چې تاسو ټوکې کوئ دا نورې ښځې ستاسو نه دا د الله په نزد بهتري، نو بیا به څه کوئ؟ لویه ګناه ده که نه بیا. او دا جدا ذکر ځکه وکړو چې اسلام په مخلوط معاشره پابندي لګولې ده. یو ځای به نارینه او زنانه، ښځې او سړي په یو مجلس کې نه کیني. د زنانو جدا مجلس او د سړو جدا مجلس، نو د خبرو اترو موقع سړو ته د سړو سره ملاویږي او ښځو ته د ښځو سره ملاویږي، ځکه ذکر جدا وکړو. او فرمایي ولا تلمزوا انفسکم، په یو بل به الزامونه نه لګوئ. دلته مطلب الفاظ دي په خپل ځانونو به الزامونه نه لګوئ.
د دې مطلب معلوم دی که نه چې دا ته چې په بل الزام لګې په حقیقت کې دا ته په خپل ځان لګې روړه یې که نه نو په یو رور چې الزام ولګي دا بل رور د هغې نه بچ کېدی شي او بله خبره پکې ده چې ته په بل الزام لګې نو په تا باندې هم الزام د هغې په جواب کې لګي دا داسې دی لکه تا چې په خپل ځان په خپله الزام ولګو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اکبر الکبائر په کبیره ګناهونو کې غټه کبیره ګناه دا ده چې یو سړی خپل مور و پلار ته کنځل وکړي نو چا تپوس وکړو یا رسول الله هېڅوک هم په مونږ کې داسې نشته چا به خپل مور ته او پلار ته کنځل وکړي نو فرمایل او نه شته دی څنګه شته یسب ابا الرجل فیسب اباه ویسب امه فیسب امه دی د بل پلار ته کنځل وکړي نو هغه د ده پلار ته کنځل وکړي دی د بل مور ته کنځل وکړي نو هغه د ده مور ته کنځل وکړي دا داسې دي لکه ده چې ورته په خپله کړي خپلې مور ته ځکه ته سبب جوړ شوې تا د بل پلار غلط نه وی یاد کړی ستا پلار به ولې غلط یادېده تا د بل مور ته کنځل نه وی کړي ستا مور ته به ولې کنځل کېده نو مه کوئ په خپل ځانونو الزام مه لګوئ ولا تنابزوا بالالقاب او د یو بل ته غلط نومونه مه وایئ کم چې خپل پلار مور ولا نوم ایښودی دی په کم چې خوشحالیږي هغه نومونه وایئ غلط نومونه مه وایئ ځکه په غلط نوم سړی خفه کېږي ته وخاندې خوشحاله شي لیکن د بل زړه ته درد ورسېده دا دردونه مه رسوئ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان دا مثالی معاشره ده که نه اسلامی معاشره بئس الاسم الفسوق بعد الایمان دا اسم نوم ته وایي په پښتو کې موږ دې ته نوم وایي موږ وایي د پلاني نوم لاړ مطلب سره شهرت یې وشو نو فرمایي په ګناه کې نوم پیدا کول ډیر غلط کار دی د ایمان د راوړو نه پس په ګناه کې شهرت په غیبت کې په کنځلو کې په بد ردو کې شهرت حاصلول ډیره خرابه خبره ده او چا چې توبه ونه ویستله ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون توبه چې چا ونه ویستم دقه ظالم دی ځان سره ظلم وکړو یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے مومنانو د ډیرو ګمانونو نه ځان وساتئ ځکه ان بعض الظن اسم ځکه بعضې ګمانونه ګناه نو ښه ګمان ثواب دی د مؤمنانو باره کې د رشته دارانو په باره کې ښه ګمان ساته او چې کله چېرته څه د بدګمانۍ خبره راغله نو چې په سلو کې 99% د خرابې خبرې ګمان کېدی شي او 1% پکې ښه امکان هم شته په دې 1% عمل وکړه خو بدګماني مه کوه ځکه بدګماني ګناه ده ایحب ولا تجسسوا او تجسس به نه کوئ عیبونه به د یو بل نه بیانوئ بېعزتي ده که نه د چا عیب چې بیانېږي نو پردې واچوئ من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه چا چې په مسلمان پرده واچوله الله به د قیامت په ورځ په د پرده واچوي او چا چې د مسلمان عزت باندې حمله وکړه په عیبونو ورپسې شو حدیث کې راځي ګوره د یو بل په عیبونو به نه ورپسې کېږئ یاد وساتئ څوک چې د بل په عیبونو ورپسې شي الله د ده په عیبونو ورپسې شي بیا او هغه څوک چې الله د ده په عیبونو ورپسې شو نو فرمایي په کور کې دننه به یې رسوا کړي ګورې الله ته خو ستا هر څه معلوم دي که نه نو پردې واچوئ د الله به د قیامت په ورځ په تاسو پردې واچوي ولا یغتب بعضکم بعضا او د یو بل غیبت مه کوئ پچې شا خرابي مه بیانوئ او دا خرابي داسې ده که نه یو دوه صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام روان یو دوه کسانو د بل چا په باره کې څه داسې خبره وکړه معمولي باندې خبره وه لږ مخکې لاړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدل یو ځای کې یو مرداره چیلۍ پرته ده په لاره کې اوس ښه بوی ترې خیږي ریزه ریزه شوې ده په لاره صحرا کې په لاره کې چېرته مړه شوې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز وکړه پلانې او پلانې څه شو دا یو سبق ورکولو که نه مونږ ته یو عبرت هغې زر رارس مونږ یو څه حکم دی ورشئ د دې نه وخورئ دا چې مرداره چیرې پرته ده اوس ښه بوی ترې خیږي چې خلکو پوزې بندې کړي د دې نه وخورئ
نو حکم و د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وی یا رسول الله د دین خوراک به څوک وکړي دا خو ډېر ګنده دی وی دا تاسو چې اوس د خپل رور په باره کې کومه خبره کړې وه که نه هغه د دې نه ډېره ګنده وه د هغې نه ښه دا وه چې دا م خوړلی وی خو دغه کار هم نه وی کړی نو پټ شا خبرې مه کوئ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه په تاسو کې یو کس دا خوښوي چې د خپل مړ ورور غوښې وخوري نو دا غیبت داسې دی لکه د مړ ورور غوښې خوراک او دا خو ستاسو نه دی خوښ واتقوا الله ان الله تواب الرحیم دا الله نه ویریږئ الله توبه قبلونکی او مهربان دی او ای خلکو مونږ تاسو پیدا کړي د یو نارینه او زنانه نه وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا او تاسو قومونه او قبیلې جوړ کړي چې د یو بل سره ستاسو پیژنګلو وشي خدا ګورې د بهترۍ معیار نه دی بهترۍ معیار بسئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې د ټول نه زیات عزتمن هغه د ټول نه زیات تقوادار او متقي دی ان الله علیم خبیر یقینا الله علیم او خبیر دی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنین دا زمونږ نننی درسو سبانه درس زمون ډیر اهم درس دی خواتین اسلام او داغوی امتیازی شان څه دی مسلمانه زنانه به څنګه وي لکه د زنانو موضوع ده او اهمه موضوع ده پرون ما تاسو ته یو کار حواله کړی و چا چې څومره کړی دی دومره لاسونو کې ګوتې اوچتې کوي دومره د خپل لاس دومره ګوتې اوچتې کوي پرون چې کوم خلک راغلي وو چا څومره کسان راوستي دي نو ګوره لس پکې هم شته ښه پنځم پکې دي یو هم پکې دی او یو هم پکې نشته بعضې ښه شاګردان هغه یي چې خپل هوم ورک یعنې د استاز حواله شوی کار یادي نو دا نن یاد وساتئ او چې راځئ نو یوازې مه راځئ ځان سره یو ملګری دوه درې څلور پنځه زنانه راولئ نارینه دا ماشومان بچي زموږ سره ناست دي دوی خپل ملګري او دوستان ځان سره راولئ دا د الله د رحمت مجلس دی چې څومره ډېرې عام کولی شئ ډېرې عام کې انشاءالله سبا موضوع ډېره اهمه موضوع ده کوشش کوئ چې زمونږ په لاس باندې زمونږ په ژبه باندې څومره خلک قرآن ته راوستی شي او د الله رحمت څومره عام کېدی شي او څومره ډېرو کورونو ته رسېدی شي دا به ډېر لوی برکت او خیر وي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله زمون دا ټول مجلس قبول کا زمون دا ټول مجلس خیرونه او برکتونه چې څومره د قرآن د مجلس کېدی شي هغه د مجلس والو ټولو له ورکه رب ذوالجلاله دا ټول مجلس په خپل دربار کې د نیک عمله خلکو د صالحانو د صدیقینو د شهداو په زمره کې شامل کا رب ذوالجلاله زمونږ د ټولو ګناهونه مونږ ته معاف کا هغه ګناهونه م راته معاف که چې مونږ ته معلوم دي مونږ ته توبه وباسو او هغه ګناهونه م راته معاف که چې مونږ ته نه دي معلوم او تا ته ښه معلوم دي رب ذوالجلاله مونږ ته هدایت نصیب که دا زمونږ راتلل بیانول دلته اورېدل دا زمونږ کارو هدایت کول ستا کار دی رب ذوالجلاله مونږ ټولو ته هدایت نصیب که د دې ټولو مجلس والو د نارینه او زنانو په زړونو کې بېشماره حاجتونه دي ارمانونه دي ټول حاجتونه زمونږ پوره که زمونږ بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکه زمونږ د مردگانو مغفرت نصیب که زمونږ د قرضدارانو قرضونه خلاص که د ننني درس په نتیجه کې زمونږ زړونه چې کوم خبرې ته مایل شوي دي رب ذوالجلاله دا د قرآن د سورې حجرات درس زمونږ په زړونو کې راننه باسه زمونږ په کورونو کې د دې نور او رڼاګانې راننه باسه زمونږ دشمنۍ په دوستۍ بدلې که زمونږ نفرتونه او بغضونه حسدونه په محبت باندې بدل که رب ذوالجلاله څومره خلک چې بچي دلته حاضر دي ورسره دا ورته نیک عمل او صالحه لوی که
د چا چې اولاد نشته ای الله نیک عمل او صالح اولاد ورته ورکه په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کا د هر قسم قهر نه د غضب نه د قهر د غصې نه د ناراضګۍ نه زموږ حفاظت وکړه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.